د پاکستان او ایران ترمنځ مختلفو څانګو کې اته بېلابېلې لوزنامې د ایرانی صدر ډاکټر ابراهیم رئیسي لخوا پاکستان سره د 10 اربه ډالرو تجارتي هدف پوره کولو لپاره اهم اعلان، د اسرائیل لخوا په غزه او رفح علاقو تازه حملې او امن لپاره د پاکستان لخوا سلامتي کونسل ته د کردار ادا کولو درخواست. پاکستان او ایران خپلو کې په مختلفو مدونو کې د مرستې زیاتولو او د دواړخیزه تعلقاتو په نورو مضبوطولو سلا شوي دي. د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ په سکیورټي معاملو کې هم د مرستې په زیاتولو اتفاق شوی دی. په دې لړ کې د څاروو خصمانې او صحت په اړه لوزنامو نه علاوه اتو مختلفو څانګو کې د مرستې زیاتولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوزنامو لاسلیکونه هم وشول. دا لوزنامې د ایرانی صدر ډاکټر ابراهیم رئیسي د پاکستان درې ورځنۍ دورې په موقع لاسلیک شوي دي. د نوي منتخب حکومت راتلو نه وروسته د بهر ملکي صدر دا لومړۍ دوره ده. ایرانی صدر سره د هغه کورودانه او د اوچتې پایې ډله هم د پاکستان په دوره اسلام آباد ته را رسیدلې ده. د ایرانی صدر ښاغلي ډاکټر ابراهیم رئیسي او وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ یو په یو ملاقات هم شوی دی. ملاقات کې په دواړخیزه تعلقاتو د سیمې په حالاتو او د دواړو ملکونو ترمنځ مختلفو څانګو کې د مرستې په مختلفو اړخونو هم خبرې اترې شوي دي. ملاقات کې د تجارت او مواصلاتي رابطو په زیاتولو هم اتفاق شوی دی. دواړو ملکونو د ترهګرۍ خلاف په شریکه هلو ځلو هم خبرې کړې دي. په دې موقع وزیر اعظم شهباز شریف لخوا ایرانی صدر ته پاکستان کې د اوسنو انتخاباتو نه وروسته د لومړي اسلامي ملک ایران لخوا د پاکستان د دورې په موقع د هغه مننه وکړه او زیاته کړه چې په دې دوره د پاکستان حکومت او ولس خپل ګاونډي او اسلامي ملک ایران او د صدر ډاکټر ابراهیم رئیسي مشرۍ کې ایرانی قیادت ته هرکلی وایي او دا تمه لري چې دې دورې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم محکم شي. وزیر اعظم ښاغلي شهباز شریف سره ملاقات کې ایرانی صدر باور ورکړ چې د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقات ډیر پخواني دي او د دې نور محکم کولو لپاره به ایران پوره وس کوي چې دا تعلقات راتلونکي وخت کې نور هم وده ومومي. دوی ویل چې پاکستان سره تجارت به 10 اربه ډالرو ته زیاتولی شي. د کرکیلي او څاروو څانګو کې سرمایه کاري د دواړو ملکونو معاشي ترقي وړاندې بوتلی شي. د ایرانی صدر لخوا پاکستان سره د تجارتي هدف 10 اربه ډالرو ته زیاتول پاکستان لپاره یوه غټه خبره او کامیابي ده، کوم سره به چې د پاکستان او ایران تعلقات مضبوط او محکم شي. خطه کې به د تجارت او روزګار مواقع زیات شي او د دې اثرات به د تعلقاتو مد کې تجارتي او معاشي سفر نور هم ګړندی کړي.